هلکه دا تعلق د الله سره جوړ کړي. ظالمانو هر ورځ به د باندې خوري. سم دی چې د باندې به نه خوړله که نه نوم راته بدل کړي ته واسې بل څه شی پخېږي به یقین پرب وکړئ چې کېږي. زما د پرب قسمې چې کېږي ما لی راکړي دي که نه. زه تاسو خپله سټوري وایم. سټوري درته وایم انکریجمنټ دپاره ټاپک به وروسته شروع. د 11 مای 2025 کې 10 بجې وې زه دلته رالم. 11 مای 2025 10 بجې وې چې زه دلته رالم او زه تللی وم تقریبا د دسمبر په انډ کې تللی وم سعودي ته. ولې تللی وم؟ د هغه یو وجه وه سټرګل، محنت، حالات، تریټس، دمکیانې، مرګ، خطرې، د کور سختۍ، بچیان، ښځه، مور پلار، مور نه وه، سټرسفول زندگی وه. یو بند شوم، حالات را باندې دومره سخت شو. دا څه لانجه شوه، د دې نه خو مرګ ښه دی. محنت مې همت مې ختم شو. ولې ختم شو؟ وجه وه هلته نه شوم تللی، دلته نه شوم راتلی، حالات خراب دي، مه ځئ کور کښېنئ. 3 میاشتې مسلسل زه په کور ناست نه شم راوړی، نه د سحر نه ماښام نه ماسخوتن، بس کور به ناست. بور شوم، بچي مې بور شو. دا سره دلته ناست دی سوزیم نه ورانې کولی شو، ښځه م تنګه شوه. دا څه بلا دی، پیسې ورسره شته دی نه، د کور حالات داسې دي. بس سخته زندگی وه. یقین پر اب وکئ احسان تاسو باندې نه کوم. زمونږ الحمدلله مالی حالات ډېر برابر دي، اوس هم برابر وو، مخکې هم برابر وو. کله کله انسان مې دا حالت راځي. په 2025 کې داسې ژوند په ما راغلی که نه سسټر، زه تاسو ته یقیني خبره کوم 2 ورځې 3 ورځې به زما بچو صرف شنه چای پیژنې، شین چای، دې سره روټۍ خوړل. 2025 دا زمانه ماډرن دور. او چا تپوس نه دی کړی چې شیخ صاحب یا بلال یا د ماما زوی د کاکا زوی دا څه حالات و. 3 میاشتې شو کور کې دی، څه قصه ده؟ نه دی. فیصله مې وکړه هلکه مال د دې مخلوق نه به تېر شو، زم د خالق سره خپل یو تعلق جوړوم. پیسې مې قرض کړې، لاړم عمرې ته. خو داسې لا نه ړم چې یاره هلته به د پلانکي نه غواړم، پلانکي نه به غواړم. نه نه نه، لاړم مدینې ته. مدینه کې مې وخت تېر کړ، بیا لاړم عمره مې وکړه، واپس رالم. ټول سعودي کې شمال طرف ته وګرځېدم، چکر مې و، ځان مې فرش کړ، ذهن مې خلاص. رمضان کې رالم مدینې ته، 15 روژې مې مدینه کې تېرې کړې، 15 مکه کې، بیا مې اعتکاف هم په حرم کې وکړو، حرم مکې کې. او چې څه مې د الله نه غوښتي وو که نه، یو یې راکړی دی، هر یو یې راته راکړي. پیسې، عزت، مالداري، مال، کاروبار، هر یو شیز. او ملتزم ورته وي د کعبې خوا کې، د کعبې دا ګیټ نه دی، تر خوا کې یو دیوال دی، اوس هم به لیدلی، څوک سعودي ته تللی به لیدلی، ته ملتزم وایي. دې باره کې مشهوره خبره دا ده چې دغه ملتزم ته چا ځان ورورسو او دعا یې وغوښتله، دعا نه رد کېږي. اوس درته دا خبره کوم چې ملتزم ته څنګه لاړم دومره رش کې. سوال مې وکړم ربه څه ترتیب راته جوړ کړې و. داسې یو چکر مې و، بل مې و، بل مې، دریم کې داسې چې ترتیب راته برابر شو. خلک وایي پیرانو به قصې کولې که نه چې هلکه په هوا والوتو. دا ما په خپلو سترګو ولیدل. داسې لار راته الله کولاو کړې، سیده ورغلم ملتزم مې ولید. او څه چې په زړه کې وګڼم مې ورته ویل ما ربه د تا نه غواړم، بل چا نه غواړم، ته به یې راکې، د دې ځای نه مخکې مخکې به یې راکې. او یقین په رب وکړه والله بالله ثم تالله چې الله راکړي. دا صرف د دې لپاره تاسو ته وایم چې د خپل تعلق په ورځ کې په 24 غنټې کې 15 منټه الله ته ورکوي. قسم په الله چې حالات بدلی. دا جنگلی، دا سختیانې، دا هیڅ څه شی نه دي. بهر دنیا کې ډېر سټرګلز دي، هغه وغواړئ. د چا کاروبار نشته هغه وغواړئ، د چا حالات خراب دي هغه وغواړئ، د چا بچیان نشته هغه وغواړئ، د چا بل تکلیف ته کاروبار ترتیب نشته برابرېږي دا وغواړئ.
یاره که درې نه کړې تاسو خو کوشش وکړئ که نه که درې نه کړې چې زه درته ځان نیسم دلته به ته ولاړ یم چې چا د الله نه سوال کړی د مسلسل یو میاشت او نه یې درکړي او ښودلي یې د نه ما ته په مخ باندې لاړې راتوږي چې ته بېغیرته تا ما ته دروغ ویلي. خو مونږ کې مشکل دا دی چې هغه در د ملنګۍ در نه دی چې ملنګ سره کچکول وي او ګرځي سوال راکوه. دا هغه کچکول چې د چا نه غوښتل په کار یې مونږ یې د هغې نه غواړو. د دې وجه نه الله وایي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. کله چې الله وایي سألکا سوال وکړي زمانه سوال داسې نه دی دا راکه که نه دا سوال نه دی. سوال دا دی خیر دی شیخ صاحب عرض کوم میډم زه سوال کوم زما دا خبره ومنه دا شی مې په کار دی مثال پرفیوم مې په کار دی شیخ صاحب حلوا را پخه که خوراک کې سختی ده تکلیف دی ده پلانکې راته کنزل کوي سوال کوم مخ به هم ځای کې لږ به وم جاړي. سوال دا دی الله ته به چې الله ته زما رب یې که نه تا زه پیدا کړی یم که ته زما د هر حالت نه خبر چې زه په کومو حالاتو کې روان یم یا الله چې زه تا نه غواړم زه به یې د چا نه غواړم او چې تی ماله رانه کې ماله به څوک راکړي. دقه شان شکل جوړ که جړه نم درځي که نه هسې د جړه والا ایکټینګ وکړئ. ایکټینګ پېژنئ جړه نه ده ما ته پته لګي چا زړه نرم نه وي د جړه نه ورځي. هغه سخت کار دی الله ته جړل دا د خندا خبرې نه دي دا سخت کار دی. هغه سړي ته جړه ورځي چې د هغې زړه نرم وي. ما ته زما د زړه پته لګي زما زړه څنګه دی. نو انسان ته اعلی اسانه باندې الله ته جړه نه ورځي مخلوق ته جړه ورځي. بس دقه فریاد په ځای د دې چې ته د شپې پروت یې په بالښت باندې او جاړې دې ځای نه دا اوښکې داسې را روان دغه اوښکې په جانماز باندې وتویوه ته ګوره چې څه حالات ډایرکشن غلط کړی. سنټر ته لاندې دفتر ته ځم پړو باندې نه ځم دیوال باندې دانګم نو خپې به مې نه ماتي. دا مشکل نو د الله نه وغواړئ بچو قسم په الله که تاسو ته زه خوشحاله یم چې زما سنټر پرې ډک دی خدای هم د دې ځای نه لرې کا چې کاروبارونه هم برابر شي. ما ته به الله بل څه ولیکي دوی ته به الله بله وسیله جوړه کړي دوی ته به الله بله وسیله جوړه کړي. ظالمانو تاسو به ځان رحم وکړي. دغه تقدیر نه مې خبره دې ځای ته راوسته خو چې تقدیر دوه قسمه دی یو مبرم دی یو بل معلق دی. مبرم دا نه بدلیږي او معلق دا بدلیږي په دوه خبرو سره دعا سره چې د الله نه غواړي هر وخت غواړه. د دعا دپاره دا ضروري طریقه نه ده چې ته کښېنه روانې زړه نه راوباس الله ته ما ویني ناستې بس راله ربه ته ما ویني ته دا حالات بدل هغه چې کښېنې هغه ښه ترتیب دی هغه یو پراپر وی ده سولډ طریقه ده چې ته کښېنې په صحیح طریقې سره اودسو کې 2 رکعته مونځو کې په جانماز ناستې الله سره خبرې کوي چې ربه دا وشو دا وشو دا وشو دا وشو دا وشو صحیح طریقه ده. نور په هر حالت کې ته دعا کولی شي او الله قبلولو والا دی. ما ته پته ده یو ورځ زه میډم مدرسې ته روان وم سایکل باندې 2015 و 14 تازه مې واده کړی او باران شو یخني وه بیګ را سره دی کتابونه را سره دي او په سایکل باندې روان یم ځواني ده او چېرته تلم ګنج ته راتلم خپل کور نه ګنج ته اندرون شهر ته هسې په دې سایکل ناست یم الله ربه دا څه ژوند دی هغه سړی په ګاډي کې ناست دی زه په سایکل ناست یم دا خو ماله ګاډی راکړي قسم په الله والله بالله ثم الله که خپل مینۍ پردي راته ولاړ شکر خپل مو ولاړ دی 3 کور کې دي پلار سره مې خپل دی د کور خپل دی د دایرې خپل دی خو ولې ما ته وغوښتله نن الله داسې ملګري راکړي دي چې زه ترې هم نه غواړم ما ته دا لاړ شه په همداسې مزه کور ته داسې ګاډي راکړي دي چې زه خپل سټرګل کوم هغې ته رسېږم 15 کاله والي ما ته الله مهیا کړي دا ولې دا تاسو ته صرف هغه نمونه ښیم چې د الله نه وغواړئ الله یې درکړي. په سایکل ناست ما ربه دا څه شی شو یخني ده دین ته را روان دین زده کړه که طالب یم دا وګوره دا خلک په ګاډو کې ناست دي پلانکې هغه وګوره ګاډي کې ناست دی او زه په سایکل روان یم ته راکړې مالکه قسم په الله راکړي دي او ډېر وخت پکې نه ووتی 2016 کې زمونږ پلار ته الله خپل ګاډی ورکړ زه چېرته تللی وم چې رالم ما ته وایي راشه میسج راته وکړو مبارک شه الله دې خیر کړي څه چل دی ښه ځای راله وکړه څه کیسه
نو ما ویل څه چل وای که نه پلار خو ما ته داسې مبارکي نه راکوي چې زه لاړم نو کور کې ګاډی ولاړ وی ګاډی الله را الحمدلله دا دې دپاره نه وایم چې تاسو باندې زه ځان یا زه ولی الله یم زه دومره ګناهګار یم که نه چې زه خپل ګناهونه تاسو ته مخې ته کېږدم تاسو ما باندې لاړې راټوکې چې بې غیرته تا ته ګوره دی علم ته ګوره دی کار ته دی ګوره هر انسان ګناهګار دی هر انسان ګناهګار دی زما په دې لباس مه دوکه کېږئ چې زه تاسو ته نرمې خبرې کوم او خاندم او زه به ګناهونه نه کوم قسم په الله زه چې څومره ګناهګار یم شاید تاسو دومره نه یې داسې نور ځان واخلئ ځکه هر انسان په خپل ځان باندې پوهېږي ما ته پته ده څومره ګناهګار یم تاسو ته پته تاسو څومره ګناهګار یې نو دې وجې نه ما مه جج کوئ صحیح ده عزت راته راکوئ الله ستاسو عزت وي نور په ظاهري لباس باندې هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه په ظاهر لباس دوکه مه شي رحمان منځ یې ګوره چغجۍ ده که مټاک خدا د الله کار دی زموږ کار نه دی شریعت موږ ته وایي ظاهر ته ګوره ظاهر څنګه ټیک نور د پټې معاملې د خپل رب سره کار دی زما څه کار دی د بلال څه کار دی چې د چا په پټو معاملو کې کار لري او د اسد څه کار دی چې د بلال په پټو معاملو کې کار لري یا د سسټر څه کار دی چې د بل چا په پټو معاملو کې کار لري هیڅ کار نشته او چې وی لره چا چې د چا په معاملاتو کې کار لرلی من تتبع عورات الناس الله رسول فرمایي چا چې د چا تتبع کوشش کوي پټې خبرې راوباسي دغه سړی الله شرموي د هغې راوځي ته به د هغې څه کوشش وکړي چې بې عزته به یې وبې شرمې نه به شرمې کېږي نور یې عزت اوچتېږي تا به الله وشرمه نو بچو خبره د کوم ځای نه کوم ځای ته لاړه خبرې میډم کولې او ما شروع کړې دا وګوره دا اوس بل حتی که بې عزتي ده چې د استاد په مخکې شاګرد تاسو ته لګیا د خبرې نو بچو تقدیر نه خبره زیاته لاړه تقدیر اندازې ته وایي ښه جی جی ورشه بچو ما وایي چې دا بل سوال به اوس کوي نو بچو تقدیر باندې اوس پوه شئ تاسو پرې پوه شئ تقدیر څه ته وایي تخمینے تقدیر کس کو کہتے ہیں اندازے کو تخمین ایک اسٹیمیٹ کس کی اسٹیمیٹ اللہ کی اسٹیمیٹ جس نے بنائی ہے وہی تقدیر ہے دو قسم کے مبرم معلق ہاں مبرم حرف آخر اس میں تبدیل نہیں آتی ہاں آتی ہے کن چیزوں سے دو چیزوں سے صلۃ الرحم رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعامل سے ان کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے سے اور دعا سے سمجھ آئیے آپ لوگ یہ سوال بل کو میں برو جہانگیر ماما راغلی بیا میډم خپل کلاس وال عقیده څه ته وایي زبردست شاباش عقیده ایمان جازم ته وایي کلک یقین ته وایي چې شک پکې نه دا زما عقیده ده اوس په دې کې زموږ د عقیده ده که نه چې الله چېرته دی علم يا رجل يا ديات سمك الرحمن على العرش استوى سبحان ربي الأعلى فأكيد رب له چډیر او چرته دی عرش د پاسه دی هو اسمانونه دغه نه پس عرش دغه نه پس کرسی دغه نه پس رب مدار نه دی الله وی الرحمن على العرش استوى على الرحمن ذات د عرش د پاسه مستوي دی عرش د پاسه عرش باندې نه دی عرش د پاسه بره دی دی وجه موږ سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى معنا پوهیږي سبحان ربي العظیم معنا باندې پوهیږي ها پوهیږي باقي دا الله لرا چې ډیر لوی ذات دی او ډیر اوچت ذات اوچت مطلب دی وجه نه حدیث کې راځي خبره خو لخیږي نه ده حدیث کې راځي یو وینځ رااله وینځ پیژنې شریعت کې په اسلام کې چې کله د کافرو ښځې په جنگ کې ونیولی شي لونډې اچ ورته وایي نو د دې نه بیا ته خدمت اخیستلی شي دې ته څه وایي دې ته وینځې وایي پښتو کې ورته وینځه وایي صحابي راغلی د الله رسول ته ویل چې ما په دې خپله وینځه باندې یا لونډۍ باندې ظلم کړی وهلې مې ده د الله رسول ته ویل ښه رای وله وی غواړم چې د دې تدارک وکړم چې کوم ظلم مې کړی چې د هغې تلافي وشي ویل رای وله چې رای د الله رسول ته تپوس وکړو ویل زه څوک یم
وی ته د الله رسول یې وی الله چېرته دی وی فی السما بره دی نو د الله رسول ورته ویل دا پرېږده وه فانها مؤمنه دا خلاصه که ازاده که دا مؤمنه ده حدیث نه موږ څه راله یو خو د خپلو غلامانو سره هم ظلم نه دی پکار بل درس مې دې کې دا دی چې الله رب العالمین چېرته دی بره د دې وجې نه اکثر خلک دا عقیده ساتي چې الله هر چېرته دی ایوریویر خو دا بیا ځان له بحث دی دې ته وحدة الوجود هم وایي وحدة الشهود هم وایي حلول هم وایي دا درې عقیدې دي دې باندې بیا کله چې مقرره او تاسو د دې جوګه شوئ چې سړی پې بحث وکړي نو بیا به یې پرې وکړو اوس نه انشاءالله که چېرته وخت راغی بیا به تاسو سره د دې پل دغه وکړم وحدة الوجود څه ته وایي وحدة الشهود څه ته وایي حلول څه ته وایي دا درې واړه عقیدې داسې مدار لري د دې د دوی دا عقیده زموږ عقیده دا ده چې الله د عرش ته پاسه دا الله قرآن کې وایي الرحمن على العرش استوى قرآن شته قرآن راوړه لږ سورې طه راوړه کفایت مولوي صاحب چې دوی لږ ذهن پې خلاص شي سورې طه راوړه شپاړسمه سپاره موبایل شته موبایل کې راوړم دې کې نشته یار ځای کې راوړم دا د تولې خیم بچو دې شاته یو لاجیک دی یو درس در کوم چې زما خبرې به هم په پټو سترګو نه منئ ګورم بچو تاسو راوړو ها سیسټر تاسو راوړو که نه سورې طه شپاړسمه سپاره ده او شلم نمبر سورت دی الله وایي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى بیا څه وایي الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى دا سورة طه ده څومره سپاره ده شپاړسمه شلم نمبر سورت دی او آیات نمبر څومره دی پنځم او شپږم نمبر آیات په دې کې الله څه وایي الرحمن چې رحمان کوم ذات دی صفت دی الله تعالی رحمانیت د الله صفت دی که نه على العرش استوى د عرش د پاسه مستوي دی برابر دی نو دا موږ ته دلیل دی کلیریفیکیشن دی چې رب العالمین د اسمانونو د عرش او د کرسۍ نه بره دی پوه شوئ زموږ عقیده باید دا وي سمجھ گئ دا کلیریفیکیشن نو اخیری خبره بچو دا شوه چې خپل خپلوانو سره ښه تعلق چې هر څو تاسو ته ما تېره خطبه کې هم دا ویلي چې توبه رجوع الله ته الله ته راوګرځئ ټول کمالونه په همدقې کې دي چې الله ته موږ راشو او د هغې نه پس بیا تاسو ګورئ چې الله ستاسو حالت بدلوي که یې نه بدلوي پوه شوئ که پوه نه شوئ الله مو پوه که زما بچیان یې زما ورونه یې زما مشران یې او زما د سر تاجونه یې صحیح ده نه مریضان یې نه بېعزته یې نه سپک یې نه پوډریان یې نه نشیان یې چې څوک یې وایي غلطه وایي غلطه دی ذهن خراب دی نه پوهي تاسو غازیان یې څه شی تاسو جدوجهد کوئ محنت کوئ د ځان د سټیبل کولو لپاره د ځان د ښه کولو لپاره نو ستاسو رتبه په شان د مجاهدینو تاسو جهاد کوئ جهاد د چا سره نفس سره جهاد کوئ تاسو جهاد کوئ دا مجاهدین یې تاسو یو سړی به ستاسو بېعزتي کوي ښه به نه کوي زه به درنه د هغې معافي وغواړم صحیح ده ستاسو احترام پکار دی ستاسو قدر پکار دی تاسو ته مینه پکار ده تاسو سره
نرمي په کار ده خو کله کله تاسو هم زیاتې کوئ تاسو هم نه کوئ یو لاس نه پړق کېږي اوس زه پړق وام دې نه اواز وځي او چې دا بلو سره یو ځای شي وځي که نو ګوره څه به موږ او څه به تاسو الله مو خوشحاله کړه دا واخلئ اوس به وګورو چې